علیکم دوستانو څنګه خیر خیریت دی امید لرم چې تاسو ټول بخیر ملګرو نن در سره د شهید ادریس صاحب یو بیان شیر کوم ډېر خوندور او ډېر ښایسته بیان دی راځئ چې پلار تیرېده د میلمه کدی به بیا څه کوي او میلمه ته چې حضور پاک کوم آداب ښودلي دي د هغې څه طریقه ده رسول الله مبارک فرمایي چې د چا په الله او په آخرت ایمانی الله مني او دی د آخرت ورځ مني نو د میلمه د سره د ښه سلوک وکړي فلیکرم ضیفه د میلمه عزت دې وکړي اکرام ښه خوی دې ورسره استعمال کړي ښه ډوډۍ دې پرې وخوري د سخا نه دې کار والي د میلمه عزت وکړه تندې به ورته نه تراتې وکړي او بیا فرمای جایزته یوم ولیلتون یو شواروز د د لومبې میلمستیا ده هغې ته عربی کې جایزه ویل کېږي دا د ده د راتلو یو بدل دی نو علما دوه معنی کوي بعضې علما وایي چې لومبې ورځ چې راغې دي سنګ غرمې له راغې ماښام له راغې یا شواروز تا سره تېروي نو د ده له به چې څه تیاري وي هغه د یاري پښتانه وایي جایزه د هغه د راتلو بدل تکلف ولا مه کوه به چې څه تیاري هغه شی پې وخوره میلمه دې په دې نه خفه کېږي ولې ځکه دې وخت کې به اوس دې غریب په تیاره پې رالی کم خوا منډې تړلې به وایي بیبي به یا کور وي یا بني کېدی شي څوک غم خادی له تلي یا کوي نو دې وخت کې بازار کې به یا څه شي وي یا بني بعضې علما دا معنا کوي چې تیار چې څه پې وخوره او بعضې د دې بله معنا کوي د دې هغه مقابل معنا کوي چې نه په لومبۍ ورځ وله ښه میلمستیا وکړه جایزته یوم ولیلتون ښه میلمستیا وله وکړه ځکه لومبۍ ورځ یې ده پته نشته چې دویمې درېمې ته ایسارېږي که نه ایسارېږي پر تکلف چې ستا څه وسي نو د تکلف سره برابر میلمستیا وله وکړه والضیافة ثلاثة ایام او دې نه پس که هغه ایسارېده نو 3 ورځې وله میلمستیا ورکړه که په لومبۍ ورځ دی وله ماحضر چې څه حاضر ور دې کړل نو په 2 او 3 بیا وروستو 3 ورځې وله لږه مناسب میلمستیا چې څه ته وایي اوله ورکړه یا که په لومبۍ ورځ دی وله ښه ډوډۍ ورکړه او تکلف دې وکړه نو بیا 3 ورځې عامه میلمستیا ورکړه وما بعد ذلک فهو صدقة او 3 ورځو نه پس بیا ستا خوښه د 4 ورځې شوې لومبۍ ورځ او بیا 3 نورې 4مه ورځ ستا خوښه ده صدقه او خیرات دی که ورته وی چې ورکې هم او که نه ورکې هم پروا نشته هلته میلمه ته څه وایي ولا یسوي هغه ته وایي میلمه ته چې لا یحل له ان یسوي عنده وختي الفاظ معنی لږ ګډوډ شو ولا یحل له ان یسوي عنده میلمه له حلال نه دي چې پې دیره شي حتی یحرجه یا یحرجه چې دې په تکلیف او په حرج کې واقع نه کړي داسې به هم نه کوي دواړو ته آداب ښیي تا ته آداب ښیي چې میلمه سره به څنګه کې او هغه ته آداب ښیي چې کوم میلمه دی ګورې زیات به نه دیره کېږي زما وروڼو مخکې زمانه کې به داسې وه اوس خو مواصلات ډېر شو ګاډي موټر او موټرسایکلې چا کر څوک شپې نه کوي اوس میلمه یو وخت له راشي او بیا ځي د هر چا مصروفیات ډېر زیات شوي دي مخکې دا مصروفیات کم و د مشرانو ته کم پته وه که د عمرزو د عثمانزو د 400 رشته داران به م چا کره رالل نو 15 او 6 ورځې به دیره د دعاوې نه چې به کوم میلمانه به رالل نو هفته به دیره خامخا او که څوک به د دې ځای نه پېښور ته م چا کره لاړل نو یوه هفته خو به لازما دیره نور به م زیات دیره ولې د ټانګو تلل به پیاده تلل به هر وخت به څوک تللی نه شو میلمه ته به خلک خوشحاله و دا دونه تکلفات او قصې پیسې نه وې او د خلکو دا دونه کارونه نو نه دومره نوکرۍ وې او نه دا دومره قصې پیسې وې نو خلک به خلکو کره په میاشتو قسم دی په میاشتو به خلکو یو بل کره دیره به په میاشتو زمونږ یوه نیا وه د ګړي کپورې مازو ګړی زما د پلار مور وه دا مازو ګړی نه دلته راواده شوې وه نو امونږ به مازو ګړی ته لاړو میاشت 20 ورځې به م تېرولو هغوی چې به دلته رالل یو میاشت به دلته کې دیرو خوشحاله به یو بل ته خفګان بنو د یو بل نه به نو خپ او خوشحاله کېدل به دغه د رسول الله مبارک زمانه کې ما قصې اوس خو هغه شی نشته
اوس خو چې لاړ شي چې اوس که نه نه بس تلواره مې دلته میلمانه مې را روان دي هلته دوکان خالي دی هلته پلان کې دی په موټرسایکل منډه ده او ترړه ده اوس هغه وختونه نشته او نه چا کره څوک شپې کوي او مخکې به میلمانه وداسې دې ځای نه به خلک لاړل پېښور ته او دیره به یو بل کره نو هغه اوس هم که هغسې څوک کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې آداب ښیي یو خبره دې ځای کې ستاسو مخکې کومه ده چې لومبۍ میلمستیا چا کړې ده شعب الایمان هغې کې یو حدیث دی چې ان اول ما ضیف الضیف ان اول ما لومبۍ هغه چې د میلمه میلمستیا کړې ده هغه څوک دی حضرت ابراهیم علیه السلام دی لومبۍ د میلمه میلمستیا ابراهیم علیه السلام کړې ده او څنګه میلمستیا به کوله ابراهیم علیه السلام به بغیر د میلمه نه روټۍ نه خوړه او فرشتې راغلي وي انساني شکل کې د لوط علیه السلام د قوم تبیله تللې او هغه فرشتې د انسانانو په شکل کې راغلي ابراهیم علیه السلام له نو څنګه میلمستیا وله وکړه داسې نه لکه زموږ ستاسو میلمستیا میلمستیا څه فما لبس ان جاء بعجل حنیز فورا یې وله سخیر وید که ګډو چیلیم نه سخی یې وله رالال که او هغې وله روید که حنیز محنوز روید شوی لکه په سکرو باندې چې سړی د میلمه دپاره خوراک روید کوي دقسې وله روید که او میلمنو ته یې کېښود دې ته میلمستیا وایي زموږ څه میلمستې میلمه به راشي او د چای وخت یا د ډوډۍ وخته نو موږ به زر ورته ووایو هلکه څنګه چل دی تورې بس کې که شنې بس کې به دا ټیزن ست دی یہ ته څه ویلې کېږي ټیزن ست تورې بس کې که شنې بس کې هلکه که ډوډۍ وخت نی نو توره چای ده قانون دا دی او که ډوډۍ دې وخوړه د هغې نه پس شنه چای ده پناره څوک شنې څکي پناره خو مونږ چې د شنه نه رلی او بشیرجان ته که د شنه چای کېښوده نو وینې خو یې نه خو داسې لته به ورکړي چې چارک به غونډ در باندې در واړه دې خو شنه چای په چایو کې اړوي صابی نه نسکي ما ته پته یې مخامخ ناست دی هلکه شنه پکې شته نشته جنت کې نشته دلته به کم دی وایي جنت کې به د پیو نهرونه به نو چې پی نهري نو په شنه څوک څه کوي چې پی هلته پی بیږي او شاد بیږي بهر کې زما رونو خلاصه د خبرې دا ده چې لومبۍ میلمستیا حضرت ابراهیم علیه السلام کړې ده اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی ښکلی طعام کم یو دی مخ میلمه ته تندې راترې وکړي پیغمبر مبارک فرمایي احب الطعام الی الله ما کثرت علیه الایادی احب الطعام الی الله ما کثرت علیه الایادی وی د خدای پریز هغه طعام بهتر دی چې ګڼ خلک پې کیني او په یو ځای خوري ګڼ خلک کیني نو یو یې دا معنا هم ده چې په کور کې ټول یو ځای شي او په یو تال باندې روټۍ خوري یو یې دا معنا هم شوه کثرت علیه الایادی ډېر لاسونه پې راجمع شي ډېر لاسونه نو دا هم خوند کوي خوندوره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جومات نه بار یو ګټه کاسه پرته وه دا به ستاسو به زموږ د خلکو به څه میلمستیا غټه کاسه به پرته وه لویه کاسه جفنه لویه کاسه هغې کې به څه و خبرې هغې کې به یو اوښ حلال که او د ابې پکې غونډ ور واچو پوخ به یې که او د هغې خوروا به وه او صحابه به راتلل شل لس دېرش یو ځای به یې ډوډۍ خوړه پاسېدل به نور به راتلل خوړه به پاسېدل به نور به راتلل خوړه به پاسېدل به دومره غټه کاسه اوس هم په عربو کې دا رواج دی هغوی په دې وړو پلیټونو ملیټونو کې روټۍ نه خوري عربو ته دا څو ګورئ د هغوی رواج اوس هم دا دی غټ غټ خانکونه یا خانکونه منځ کې کېږدي او پنځه شپږ کسې راتاو شو په شریکه پکې روټۍ خوري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما اکل فی سکرجا په دې وړو پلیټونو کې رسول الله مبارک هم خوراک نه دی کړی دا نه چې دا وړو پلیټونو کې خوراک ګناه ده ګناه پکې نه ده هغه زمانه کې رواج ده او بل دا چې په یو ځای په شریکه خورې نو ټول خلک په خوند روټۍ وخوري مزیداره روټۍ وي هر څه یو ځای شي مکس شي او هغه خوندوره مي مزیداره مي یو بل سره مینه محبت هم پیدا شي د یو بل جوټه هم پکې وخوړلی شي د یو بل لاس هم لاس سره وجنګېږي د یو بل عزت هم پکې شي او یو ته وي دا تو وخوره بل ته شي ورمخکې کې دا تو وخوره په شریکه وخوري نو خوندور هم ده نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احب الطعام الی الله ما کثرت علیه الایادی یا کور کې په شریکه چې خوراک کوئ په ګڼه کوئ یو ځای کېنئ په شریکه خورئ او یا دا چې میلمانه راوغواړئ چې لاسونه ګڼ شي نو خوراک ورسره کوئ دا یو
حضرت انس فرمائی دا انس قول دے دا ډېر عجیبه دی ان زکات الرجل فی دائره ان زکات الرجل فی داره ان یجعل فیها بیتا للضیافة لکه د انسان د مال زکات دا دی چې تبا هغه 40 روپۍ ورکې مثلا د بدن زکات دا دی چې صدقه فطر او سرسایه به ورکې د کور زکات څه دی یو کور جوړه هغه کې هم زکات پکار دی دا غي زکات حضرت انس وی دا دی چې یو کوټه پکې ملمستیا له مستقله جوړه کا چې ملمانه دی راځي او پاغي کې روټه خوري دا د حضرت انس قول دی زکات البيت زکات الرجل فی داره ان یجعل فیها بیتا للضیافة حضرت انس فرمای یو پکې جوړه کا او زمارونو ملمستیا چې تکه د ملمه د قربه د پارام یو آداب ضروری دی یو دا دی چې حلال طعام به پخې په مېلمنو به حلال شی خوري حرام به پې نه خوري حلال به خوري حلالو کې برکت دی حرامو کې برکت نشته حلال رزق چې خوري د حلالو ډیر لوی خیر دی په حلال رزق کې حرام سړی حضرت انس رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابی دے لس کالے دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کرے دے یوزل حضور پاک تا عرضو کا اللہ رسول ما تدا سے دعاو کچے ما اللہ مستجاب الدعوات کی ناشنا دعا دا چیز سغوارم چے خدای پاکا غسے کئی حالانکہ دتا رسول اللہ مبارک درے دعاگانی کردی دی مور راوستا ام سلیم اور رسول اللہ مبارک تیکینو اور توئی انیسون خادمو کا دا انس گوٹے دی خدمت کئی فادعو اللہ لہو دا خدای ندر پارا سوالو کا نو رسول اللہ مبارک ولدا سے دعاو غختا اللہم بارک لہو فی عمره وماله وولده خدای عمر کے مولا برکت واچوا مال کے مولا برکت واچوا او بچوں کے مولا برکت واچوا نو اگا دعا دا پیغمبر مبارک قبول شو آخرہ کے دے بصرے تتلے دے او دا حضرت انس پا بصرہ کے آخر من مات من الصحابت بالبصرت پا بصرہ کے اخیری صحابی دا وفات شوے دے پا بصرہ کے او دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چے کم صحابہ سر ملاقات شوی یو پاک حضرت انس ابن مالک تے نو دے وی دا حضور پاک دعا راتاو لگے دا وی دا خلق و باغون پکال کی یو ظلمے وکی دا ما باغ پکال کی دو ظلمے وکی مال کے برکت داش او پا عمر کی برکت سدے وی سلو تقریب بلکہ سلو نوڑے دلے ما نمی غاخ پریوتے دے نمی گیر لسپی نہ جوے دا عمر برکت ٹک ٹاکیم برابر او اولاد کے برکت سدے وی تر اسا پورے ما دو کم سل بچین وسی اولیدل دو کم سل بچین وسی میں اولیدل او نور دے پہ کہ خدای خیر واچی کہ نور سونا را روان دا برکت نو اغا حضور پاک نا بل سوال کئی اللہ رسول ما تا دا سے سوال اوکا چیز مستجاب الدعوات شم چیز ما دعا قبلی کی چیز دو دعا کم چی اللہ قبلی رسول اللہ مبارک و تاجیبہ لفظ وی اتاسو تنویم کہ کم انسان ہوئی ذری مستجاب الدعوات شم زما کم دعا کم قبلی کی نو دا ٹکے دے ار سڑے دا دے اہل گردی دیشی ار سڑی دا مستجاب الدعوات گردی دیشی رسول اللہ مبارک و تصور فرمائی وی حلال اگٹو حلال اخرى بس حلال کماؤ اور حلال کاؤ حلال اگٹو حلال اخرى بس ولے چه کم انسان ترغیب و ترہیب کی دا منظری علی کی چه کم انسان حرامن وڑے اخری حرامن وڑے یون وڑے سلویخ تو روزو پورے دا دعا نقبلے گی بس خبر اخلاص ہے منگ چگیوو کنا اللہ زمان دعا نقبلے گی زنانا چگیوی زمان دعا نقبلے گی سڑی چگیوی جی تحجد و پاسے زمان دعا میں خلش نشو نقبلے گی سورہ یاسین حاجت پورا کی گی غلولم دعا نقبلے گی سارا و ماخام خدای تا چه غیوام دعا تا حضرت موسیٰ علیہ السلام پلا را روان دے جلیل القدر پیغمبر دے او یو سلی لگیا دے دعاگانے کئی او دا سے دعا دے سلی شروع کردے دا چی جاڑی او گرے طول دا اوخ کن ڈکا دا او دا اللہ صفتونا کئی یا اللہ تا مہربانی خدای تا دعا قبلے اللہ زم محتاج امستا چاہتا دا خدای صفتونا او لگیا دے رب العالمین تا حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہتا ادرے دا چی دا سڑے خود مومتی دے زخو الانیم لی دلے خو چی دے دعا کی زب امین وے دا قبلے دو والا دعا دے تا بسنگ خدای نا قبلے دے جلاتے ہو گورا دے لاس چی دا وجود رپی دا اللہ دا یرنا دے رپی دلو تے ہو گورا دے چغو تے گورا او یوازی لگیا دے سوکشتا دے منو بانڈی تا سہرا تروتے دے خدای تا چغی وی
شکل هم دا غریبه او دا عجزه جوړ کړی دی او شکل شاته ورته غلی غوندې ودرېده چې دی دعا کوي زه به پې امین ویما. فورا جبریل علیه السلام راغی موسی څه چل دی؟ وی د دې سړي دوا ته حیران شوم، د دې جړا ته حیران شوم، عجزې ته او رپېدو ته او چغو ته او د بیریا دعاګانو ته دته ودرېدم چې دی دعا کوي زه به پې امین ویم قبلېږي. راځه وی د ده نه قبلېږي، راځه ته شا به د ده نه قبلېږي. ولې نه قبلېږي؟ وی حرامې ګېډه کې پراته دي، جامع چې اچولې د هغه حرامه ده، کم ځای کې چې اوسېږي هغه هم حرام دی. بس خبره خلاصه، جامه حرامه، خېټه کې حرام، او کم کور کې چې اوسېږي هغه حرام دی. وایي دي چغې کنه خدای ته نه قبلېږي. خبره خلاصه شو. نو که ځان نه مستجاب الدعوات جوړول غواړي چې زما دعا دې قبوله شي او زه کومه دعا کوم خدای قبوله کړي، حرام پرېږده بس، توبه وباسه د حرامونه. ځکه رسول الله مبارک فرمایي هغه لحم نبت من سحت چې کومه غوښه د حرامو نه زرغونه ده فالنار اولا دې سره اولا بها، دې سره اور لایق دی. بس خبره خلاصه. حرام خرڅه شي، حلال رزق خوره دعا به د خدای قبلې، حلاله جامه اچوه دعا به د خدای قبلې، حلال کور کې اوسېږه دعا به د خدای قبلې. او که دا حرام خوري کې په قلار کې نه فریادونه مه کوه زما دعا کوم و نه قبلېږي، دعا کوم و نه قبلېږي، دعا کوم و نه قبلېږي، څه به قبوله شي؟ غوا باندې ټوله ورځ پردی ګیا خورې، پردی شوتل پې خورې، په میخه باندې ټوله پردی بوساړه د شپې راوړې هغه پې خورې، خشاک باندې چې اور بلې ټوله ورځ پردي خشاک راوړې هغه پې خورې، د سړک بوټي وې هغه راوړې، بل خورې بل خورې هغه پې راوړې، کم ځای نه به قبوله شي؟ قبلېږي؟ شپې وځي او سبزی پردی کې دی پردو وږو له ننوځي او چې زه اودسمات یې کوم او دوه درې رامات کې جیب کې واچوي، په بچو یې مه خورې په خپله یې مه خورې، څه پې مه خوره که نه مه د لوږې خو نه مرې. قبر له به نه ځې ته، اخرت له به نه ځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی، الله رسوله که زه د الله په لار کې وجنګېږم مقبلا غیر مدبر، مخ په مخ شات کېږم هم نه، کوم خوا به ځم؟ وایي جنت ته. چې دا سړی لاړ حضور پاک صحابي ورولېږي، دا سړی راواړوئ، ردوه راویړوئ. چې راوسته وی تاسو وی مې که د الله لار کې د کافرو سره وجنګېږم مخ په مخ او شاکوم هم نه، نو ماله به خدای څه راکړي؟ تا وی جنت. وی نه یو خبره واوره، وی که د الله په لار کې مخ په مخ وجنګېدې الله لار کې کافرو سره او شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمدي کړي، اگر چې بیا نه جمدي کېږي بیا د خدای جمدي کړي او بیا دغسې وجنګېږي او بیا شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمدي کړي او بیا هم دغسې وجنګېدی الله د رضا دپاره کافرو سره او بیا شهید شوې، هله به جنت ته ځې چې پردې قرض در باندې ني او چې دومره دا ګوته مبارکه یې داسې کړه چې دومره پردې حق در باندې پورې جنت ته نشې تلې. الآن جبریل، اوس جبریل راغی وقال لي هکذا، ما ته دا خبره وکړه. څونه حرام خوري کړی، څومره مونږ حرام خورو بچو دپاره، قسم په خدای که دې پکار شي، ښځې دپاره والله که دې پکار شي، خویندو دپاره زما په رب که دې پکار شي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه، خو د قیامت په ورځ به یو بل نه تښتي، بیا هغه بچې به دې پکارېږي چې حلاله دې وله وګټه او ده پې علم وکړو، ده پې قرآن وو او دې د قرآن تلاوت کړي او تا نه پاتې شو دې منځونه او دسونه ذکرونه کوي، نه نور یې نه پکارېږي. ځان له ولې خیرات خرابوي د پردو دپاره، هلته نه پکارېږي. او چې لال مړ شو به دغه څلوېښتي مالوېښتي د خلکو د خاطره کې در پسې وکړه چې خلک وایي پلار پسې ډو خیراتونه، هم څلوېښتی شریعت کې نشته، نه جمعې شته او نه څلوېښتی شته او نه پکې درېمې شته، دا هم په شریعت کې نشته. خیرات هر وخت کولی شي او هر ځای کې کولی شي او دا مخصوص چې مونږ کوو دا په شریعت کې نشته، دا نه صحابه کړي دي او نه رسول الله مبارک کړي. او مونږ خلک یې څه لکو، مونږ ډېرو خلکو ته وایه لکه غریب یې مه کوه، دا خاتون او دا شی مه کوه، وی خلک وایي چې اړو د پلار دپاره اړو څه ونه کړل، دا به ریا تشوار سره ډب ته وغورځېدل. زمارونو لومبی خبره د حلالو. قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي خطبات حکیم الاسلام کې، وی په دیوبند کې مدرسې سره خوا کې یو میا صاحب و شاجي به ورته وی ګیا به یې خرڅوله، ګیا والا شاجي صاحب هغه به څه چل کو، هغه به کال کې یو ځل د دارالعلوم دیوبند استادانو له ډوډۍ کوله. د دارالعلوم دیوبند هغه استادان چې هر یو په خپله زمانه کې د خدای ولی و، هر یو محدث مفسر داعی الی الله د تصوف لوی امام
هر یو هغې له به ډوډۍ کوله څه به په ډوډۍ کې غریب سړی و غریبه هغه به څه چل کو ګیا به یې خرڅه کړه چې څه ګټه به وه څه ګټه به یې وه به یې په درې ځایه کړه یو ځای به یې په خپلو بچو په خپله وخوړه یو کونډه ترور و هغه به یې غېله ولېږله او یو به یې ساتله نو چې جمع به یې کړه نو کال پس به یې پیدا لوم دیوبند استادانو له روټۍ کوله هغې کې به وي څه غوښې او چرګان او وریجې قورمې به پکې نه وې څه معمولي غوندې خورا او څه سبزي مبزي چې د هغه د غریب به سوه ثوابه و معمولی شی به قسم په خدای قاری طیب وی مونږ به یو کال د شاجي د ډوډۍ انتظار کوو چې کله به ډوډۍ راځي دا خوره سپوره خوروا او سبزي دا شیدونه به نور بس نو وی دا ولې وی چې مونږ به هغه روټۍ وخوړه هغې کې به کم برکت و نو ډېره موده به مونږ په خپل زړه کې د هغې روټۍ برکات او آثار لیدل هغه انوارات به م لیدل شاجي صاحب دا سړی حلاله ډوډۍ مونږ به سترګو باندې لیدل چې کم برکات پرې راورېږي مونږ به لکې د مانونو یو خبره تاسو ته وکړم مونږ چې خوراک کوو ښکلې خوراک کوو خراب نه کوو که نه ولې چې خراب خوراک وکړو خو وجود د تاوان ورکوي خېټه دستونه لګوي که زهریله خوراک یې سړی وجني کینسر لګوي نورې بیمارۍ پیدا کوي نو مونږ کوشش کوو چې مونږه صفا خوراک وکړو پاک خوراک وکړو ګند ونه خورو څښاک غوښه ونه خورو صفا غوښه وخورو او ښه شی وخورو ولې خراب خورو وجود له نقصان رسوي ښه خورو وجود له طاقت ورکوي دقه رنګې حرام روح له نقصان ورکوي او حلال روح له فایده ورکوي دا فرق شو حلال چې خوري روح به د طاقتمن کېږي روح به د خوشحالیږي او چې روح طاقتمن شو نو عبادت ته به د شوق پیدا کېږي په تلاوت به نه تنګېږي په لمونځ به نه تنګېږي په ذکر به نه تنګېږي حلالو دا برکت او چې حرام خوري روح ناجوړه شو روح بیمار شو لکه زهر چې خوري وجود بیماریږي په روح د زهر وخوړل زهر چې زهر دې پې خوړل نو دا روح بیمار شو بیا به د مونځ ته هم شوق نه روژې ته به د شوق نه عبادت ته به د شوق نه بیا خلک وایي یاره جي مونځ ته مې شوق نه کېږي یاره جي تلاوت ته مې شوق بالکل نشته یاره جي مانځله نشم پاسېدی یاره جي تلاوت نشم کولی ولې مال حرام دی روح ناجوړه دی روح بیمار دی نو شاجي صاحب دغه سړی و حلال یو ځل وایي چې تا یو تانهدار راغلی ور قسمه خلک یې په دې تانهدارانو کې ښه خلک هم شته پاک هم شته مونږ په دې پولیس والا کې داسې لیدلي دي چې توبې وباسېدو نیکان خلک خو هر قسمه پکې شته لکه هر ډله کې دا خلک شته هغه راغی او شاجي صاحبه د هغه قانون به ده چې ګیا به یې څنګ راوړه نو هر چا به د هغه ګیا غېشته ده که ګیا به یې ښه مو ډېره به م وه نو بس د هغه قانون ده چې چا به پې لومبې لاس کېښود ګیا به د هغه وه تانهدار صاحب راغی او میاں صاحب او شاجي صاحب میرے گھر پہنچاؤ لے جاؤ دادا ماں کوړ ته یوس مجبوره شو غریب ګیا یې وړه بې پیسو مفته لاړه تانهدار صاحب چې د شپې کور ته لاړ ښځه ورته وایي دا ګیا یې د چا نه اخېستله وایي دا هغه میاں صاحب دی وایي دا ګیا خو اس نه خوري مونږ خو تا چې مخ سنډې نه خوري نن خو اس نار ولاړ دی ولې وایي دا خو هغه شاجي صاحب خو هغه میاں صاحب په ګیا خو خلک جګړې کوي او ته وایې چې اس نه خوري وایي راشه واچوه بس فوراً یې سپی ولېږه او راویې غوښته شاجي صاحب دا د ګیا څه ګندې راوړی دی څه دې پکې اچولی دي بوی کوي اس ورته پوزه څنډې نږدې کېږي هم نه هغه ورته وایي تانهدار صاحب پیسې راکوه بخوري پیسې دے دو تو کھائے گا پیسې ورکوه به خوراک وخوري خدام پکې شته وایي دا خو پکې لازمي خبره ده هغه پیسو په دومره پیسې واغې شاجي صاحب جیب کې واچولې اس یې راوسوته یې وتړه او اس یې داسې په ګناټي ډب ورکړه وایي بچې خورا بیټا کاو مونږ ته خپل شی میلاو شوی دی اس خوراک شروع کو ګیا باندې بیا مړېده نه حلال خوراک کې بیا دا برکت دی نو لومبۍ خبره به دی چې میلمه له کله میلمستیا کې نو حرام به پې نه خورې حلال به پې خورې دا یوه خبره شو دویم بسی په خپله به م حلال په میلمه دې م حلال وخوړه دویم څه دي دویم دا چې ښه خوراک به پې خورې داسې نه لکه ډېر خلک داسې وي کور کې ښه تیل استعمالوي او میلمه دپاره مړی دا ور واچوه یاره داسې میلمه د میلمستیا ده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ځان له څه خوښوي بل له به خوښوي ما ته پته ده د ما وروڼو من خلک بوځي که نه دي ودونو له او یې دوا وکړه دیګ باندې نو چې څوک هم واده کوي او یا خیرات کوي نو کم غوړي په بازار کې یې یا د ټولو نه بیکار او خراب غوړي بس
کمزورې وړي خراب. دا ټول خلک خو دا زړو بیماران هم دی کړل، دا بلډ پریشر بیماری په خلکو هم دی راوستی. او یک چاینا مساله راواړه او پکې ور واچو، چاینا پکې ورول هغه ترسکونه او ډل پکې ورولي، ډل والی پکې واچي دې سره روجي ترسکونه کېږي، ترسکونه شي روجي. او د غوړو پکې سیلاب ودرې سیلاب چرچې پخی د چې غوړو سیلاب پکې ولاړي، داسې بغیر د غوړو نه څوک پخی نه. دا تو خوړه نو زهر دی او خوړل ټول زهر. होटल ته بوزي، होटल کې به روټۍ خوري، ټیک د होटلو کې خیر او ټایم وي. خو د پېښور کې होटل د چا بوتلم د هغې افتتاح وه، نوم یې نه علم، ډېره مخکنۍ خبره ده. وی د होटل افتتاح ده او راشه داسې होटل دی چې نن سبا ته سیکرټریانو ډایرکټرانو له ډوډۍ ځي. قیمتي होटل بلا دنیا پہ رامات ای او خلق ټیلیفون باندې روټۍ ځي، دا ویل होटل دی. زه چې ورغلم د بدو رشامت نه هغه د پخلي دی ته مې سر ورتاکه چې هلته ورغلم او مې کتل دا بېکاره غوړي، دا سخا غوړي دا پراتو، بېکاره تیل چې دا پکوان کې کم بېکاره پکواني دغه تیل پراتو. او چې هغه خلکو ته مې وکتله چا چې لوګان ملوګان پرې کول او غوښې مخې پرې کولې، نو دا خولې ترې روانې وې، په پوزه به یې کلس نارې کړې، وغې لاس به یې پکې ومنډه. یاره مې دا به خوري څوک، دا به خوري څوک؟ موږ بار ډبو ته ګورو، ډبې خشته دی چې د پخوا زمانه کې زه لا طالب وم، زما اوښې په دې دغه کې یو ځای ته لاړم، دی ریپور ته رشاتلی وم. ښه دا مې بله خبره یاده شوه. ریپور ته چا بوتلم، نو ما ته ویې دلته راشه اچار کارخانه ده چې د دې سیلو کې اچار به م یوسې ځان سره، اچار کارخانه به م ګورم. ما یې ښه لاړ به شو. یا کارخانې ته ورغلم، هغې کې ښه مزېدارې کمرې وې او پکې هالونه جوړ کړي وو، اچار یې پکې جوړو او مزدورانو لیبرو ډبیو په مشین به ډبي بندول چې هغه کمرې ته مې سر ورتا کړه چې اوس مګې شلق نارې کړې، نو کله به یې د باټینګڼو د اچار نه د مرچکي اچار ته ټوپ واو، او کله بلکې مګې شړه شړو شوتو کلسو کلوسو په هغه اچار په هغه کمره کې په هغه ډبو باندې ټوپونه وال، هغې م رنګونه واله. ما هغه ملګري ته خدای قرآن ته وګوره، ګورې دا راته وانه چې اوس به دی پس د بازار اچار زما تېرېږي څنګه؟ بلاره تلم لاهور ته تلمه، یو ځای کې موږ جمعه ګل حاجي صاحب د خدای پاک وبخښي هم را سره و، ملګري هم را سره و. نو یو ځای کې لار کې ویل لاله موسی نه دی خوا، هلته م خوراک کوو ملګرو یې دلته یو ځای خپل پخلی به وکړو، ځان سره م سامان اخیستی و وبې خورو. نو ښه مونځ م کوو، داسې یو مخامخ فیکټري پې لیکلی وه. زه ورغلم چې دا فیکټري وګورم چې دې کې څه دي، چې ورغی کې مینچې جوړې دی، دا بازار کې ګوتو کې دا مینچې نه، دا مینچې جوړې دی. ماشاءالله ماشاءالله. پنجابیان خواصم د رنګ نه توري، خواصم خولې پې روانې وې، نو په هغه وړو کې پخپو ګرځېدل. ما یې دې نه پس د بازار مینچې به زه سوال نه پیدا کېږي چې ویې خورم، مینچې پخپو پکې ګرځې، دا حل دی؟ ښه شی ځان له دا پخپله دی نه خوري، په بله یې خوري. او تنور چې بیا پکې ګرمي وي او ماشاءالله ډوډۍ ظاهر کې خشته ډوډۍ ده، کرپنده ده، کرپ کرپ کوي. نو پاک تنور والا ته مې چې لاس اینځه صفا پاک نه کمیس ایستی دی او بجلی نشته او د ترخونو نه پکې خولې را روانې پوړو کې روانې دي. داسې به نه کوې، بلکل به داسې نه کوې، ګناه به نه کوې، حرام به نه کوې. ځان له کم شی خوښی هغه په بل وخوره، کم بیکری والا دي او کم مٹھائیونو والا دی او کم اوټل والا دی، د خدای خاطر وکړه داسې خوراک پوخ که په دې مسلمان وخوره چې په خپلو بچو کم خورئ. دا سوچ وکړه چې دا زما وروڼه دي په دوی خورم، دا زما بچي دي په دوی خورم، رزق کې دونه مه ګټه، دونه مه ګټه، بس لږه وګټه، ښه شی وخوره. مردار او سپي مه خوره په خلکو باندې، مردار او سپي خلک په خلکو باندې خوري، ګناه ده، حرام دي، ته په دې رزق ګټې داسې به نه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. یو مفهوم د مشورې سره بخیر نور علماء توجیهات کوي. یو دا ده چې ځان له کم شی خوښی بل له خوښ کا، کور چې سته په خپلو بچو په خپله کم شی خورې، میلمانه هغه شی پوخ کا، دا نه چې زمړه ما میلمانه دي یاره ور واچوله، ور واچوه پکې، دا به نه کې. بل څه دي؟ استقبال به کې د میلمه چې دی راشي بار به ورته ودرېږي، ځان سره به بوځې کور ته. بل څه دي؟ تکیا به ورته کېږدي، بالښ تولۍ به ورته کېږدي، په هغې به یې کښېنئ. بل څه دي؟ د خوشحالۍ اظهار به کې، تندې به نه را ګونجې کې،
چې میلمه راغی او تا تندې دا تري وکړه نو بس که هغه په سړیتوب پېږي نو سلام دې واچوي واپس دې ځي تندې به نه راچوڼ کې ښه تندې به روڼ کې او ښه په سینه به لاس کېدې او د ښه خوشحالۍ اظهار به ورته وکړې او د میلمه مخکې ګورې کنزل وینا به هم بچو ته نه کې بای سړی د میلمه مخکې ایستا دا بس میلمه پیشي چې وایي هغه پښتانه وي لورې تا ته ویمه او انګورې ته یې واوره نو دا ټولې خبرې تا مخکې بچو ته ولې نه کولې خو هم دې میلمه ته دې واورولې که نه نو که پخه که پوهېږي نو بس ځي دی خوشحالۍ اظهار به کوي تپوس به کوي څه خورې څه دله ښه دي دا بهتره خبره ده تپوس وکړه د میلمه نه ولې ته به تاوان وکړې بلا څیزونه به پاخه کې او د میلمه به هغه څیز نه خوښ د هغې نه به یې پرېږدي نو څه پې ما په خپله یو ځل فریض مې یو ځای کې چا دعوت وکړه باید نو ما ورته لکه دا مهرباني وکړه چې بس صرف ماله پخې نو مال لږه سبزي پخه کړه غوړي پې کم واچوه بس روجې موجې زه نه خورم پرهیز مې دی غوښې مخې زه نه خورم پرهیز مې دی سبزي پخه کړه ای که څه قیمه غوښه لږه غوندې چې او روټۍ وایي ډېره ښه چې ورلم سبزي پکې نه وه ټول چرګان او غوښې او دا قصې پسې پخ کړې بس کېناستم نو مې اوس دې کې ماله کم شی ښه نه دا خو ما ښه څیزونه تیار کړل نو مې ښه څیزونه ماله ښه نه دي پرهیز مې دی نه دا لږ لږ پرهیز خلک ماتوي بیا هغه بل وایي خیر دی مونږ به یې وخورو که نه نو مې بس ځان له دې مېلمستیا کړې ده مونږ داسې پکې بدنام کړو مونږ به یې وخورو که نه بس میوې خورئ تاسو زه یې خورئ زه خو نه خورم خو بیا د شریعت خبره یاده شوه چې یاره میلمه له نري پکار چې کوربه خفه کړي نو د پرهیز د پاسه مې دوه درې څیزونه ترې راواخېسته دي به دې مال به خوره که نه خوره که نه مې کاکاجي تا ته خو ما ویلي چې دا لاله نه دي ښه زما پرهیز دې پې ناجوړه کېږم ولې کړې داسې تپوس وکړه د امام شافعي رحمت الله علیه یو شاګرد دی امام زعفراني د شافعي صاحب فقه زیات تر ده لیکلې ده شافعي صاحب د زعفراني میلمه شو او امام شافعي ډېر لوی مهمان نواز و چې لال میلمه شو څو ورځې وکړه دیرو نو زعفراني یو وینځه ساتلې وه ډېره قابله وه او د پخلي ډېره زیاته ماهره وه نو وینځه به راله نو د شافعي صاحب نه به یې تپوس وکړو زعفراني به ورته لیکلي دا شی پوخ کا ځکه هغه ته د خپل استاد مزاج معلوم لیست به یې ورته لیکلي نو به دا پخې وینځه یو ځل لاله شافعي صاحب ورته یو دلته راشه یو ښایي لیست نن به څه پخې وی صاحب آقا راته دا لیکلي چې دا به پخې وی دا یو شی پکې زیات کا نن پکې دا شی پوخ کا وینځه لاله ډېره ښه میلمه دی هغه شی یې پوخ کا چې روټۍ کېښوده نو زعفراني چې ورته کوربه کم لیست لیکلی یو شی پکې زیات وینځې ته یې واس کړو وی دلته راشه وی دا یو شی دی پکې زیات ولې پخ کړی دی تا ته چې ما کم لیست در کړی و هغې له دا شي څنګه زیات پخ کړی دی هسې تپوس یې ته وکړه چې دا دې پړه سره واورېدل چې دا دې پخه کړه وی صاحب د میلمه راته ویلي امام شافعي رحمت الله علیه چې دا شی پوخ کا وی ماشاءالله ایله په سنتو د عمل وکړه اویندې ته وایي چې د ده د خوښې شی دی وله پوخ که په سنت د عمل وکړه زه په دې خوشحالۍ کې مې زاده کړې زه په مخه دې ښه بهتره دا ده چې د میلمه نه تپوس وکړه څه شی دې خوښ دی کم څیز ته دې زړه کېږي د هغې تپوس دې وکړه چې د هغه یو شی خوښ وي چې هغه شی وله تیار کړې د هغه د خواهش مطابق شی وله تیار کړې د هغه نه خوښ نو ته تیار کړې نو څه به پې وکړې او بل ادب دا دی بل ادب چې کوشش کوه چې رشته دارانو له دعوت وکړې مونږ خلک پردو له خو کوو که نه نه رشته کې نه کله کله داسې کوه یو ورور دې لږې شي ټول ورونو خویندو له دې دعوت وکړي مور او پلار له یو ځای کې دې راوغواړي داسې فارموله راته ښیم چې دا حسدونه به هم ختم شي دا بغضونه به هم ختم شي د اختلافات به ختم شي بل هفته کې یا بله میاشت کې د بل لور دعوت وکړي ټول رونه ورېرونه او خرایا خوري او دا ټول دې راوغواړي ما دعوت مختصر څه شی پوخ کا تکلیف مه کوه تکلفات مه کوه دی به هم راغونډ شي بل ورځ بله خور بل ورځ ماما بل ورځ ترور خاوند چې دا په میاشت کې یو دعوت کېږي تاسو نه تپوس کوم بغض به پاتې شي حسد به پاتې شي صله رحمه به برقرار پاتې شي نو پردو له موږ څونه دعوتونه کوو په ودونو کې موږ سره دعوتونه کوو واه واه په لکونو روپۍ موږ د واده په دعوت لګو رشتو کې برانې دي په لکونو روپۍ د دوی سنت یې لکونه لګو شادي حال کې ډوډۍ ورکو د لور وادي په شادي حال کې ډوډۍ ورکو لکونه پې لګو او په رشته کې رشته دار که د کاله کور ته رام شي د چا ست وته نه کوي دعوت خپلو رشته دارو له وکړه صله رحمي به دې برقراري او زما رونو چا له دعوت وکړه نیکانو له وکړه ګنده خلک
بے دین خلق له دعوت مور کوا. په ابو داود شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یاکل طعامک الا تقی، وی طعام دې ستا پرهیزګاران خوري، په نیکانو پرهیزګارانو روټه چې په ګنده او خلق خوري بیلماز او بمون نه کوي، په بیلماز او په ګنده او خوري به شرابونه پیسکی او په کنزل کوي، او چې په نیک انسان دعوت اخري مونږ به پیو کی، جامه دې ولا ورکړه مونږ به پیو کی، ډوړې دې پیو خوړه ابا هغه وجود کې چې ذکر به پیو کی، منځونه به پیو کی. نو رسول الله مبارک فرمایي چې روټه خوري او دعوت کې په نیکانو باندې وکړه. او بل څه شی دی میلمه برټې نه ګوري، اسنه چې روټه اخري. حضرت ابراهیم علیه السلام به بې میلمه روټه نه خوړه. یو ځل باروت یو بوډا 70 د او یو کال یو بوډا را روان دی، تالی وی ابراهیم علیه السلام د مټه ونیو، راځه باباجي ما سره به روټۍ وخورې. ښه ډېره ښه ده چې کور ته یې دننه که روټۍ ورته کېښوده، باباجي چې کوم وخت کې روټۍ خوړه نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي د الله نوم واله بسم الله ووایه باباجي. هغه وی څوک؟ وی الله نوم. وی زه خو الله نه پېژنم. کوم الله؟ بس ابراهیم علیه السلام له غوسه ورغله چې خدای پاکه دا مې څه ګن راوسته، دا مې څه بلا راوسته، خدای نه پېژنې. وایي زه خو خدای نه پېژنم، زما خو کور کې خپل بوتان دي خدایان دي، هغوی ته زه سجدې کوم. وه خدایه دا په بل غم وړې حمد وایه د ډوټۍ سره د چا؟ د الله. الله خو زه نه پېژنم. بس ابراهیم علیه السلام ډوډۍ ته کېنولی و چې خدای د دې مټې نیسم اوس یې پاسومه. ورته ویې ګوره د خدای نوم خدای پیدا کړی، خالق مالک رازق روزي خدای راکوي، نه خدای نه پېژنم. ما ته مسئلې مه کو، ډوډۍ دې راوسته ما ته مسئلې کې، نه خدای نه پېژنم. وایي ډوډۍ دې راته کېښوه تا را دننه کړم. وایي ځه وځه په مخه، او آینده دپاره به زما زه ستا مېلمستیا به زما دلته بندوي په مخه دی ښه. خو چې څنګه یې وویسته نو فورا جبریل علیه السلام الله راولېږه. وایي هغه مېلمه دې وراټو دې شړه. وایي ګوره د الله نوم یې نه اخېست، ما سره د خدای په نوم باس وکړو، خدای نه پېژني، بوتانو سجدې کوي. رب العالمین وفرمیل ای ابراهیمه دا دې چې څه وي زه ترې خبر یم، دی چې کوم شرک کوي زه ترې خبر یم، دی چې ما سره دشمني کوي زه ترې خبر یم، دی زما نوم نه پېژني زه ترې خبر یم. بیا مې ولا اویا کاله رده د خواهش مطابق ډوډۍ ورکړه، 70 سال مې ورکړه. یو ورځ دې میلمه شنو دې رټه، میلمه ولې رټې؟ که کافر هم دې نه به رټې. اکرام الضیف که مسلمان دی او که کافر دې رټې به نه، ولې دې ورټه میلمه؟ اوهو دا مې څه وکړل. په منډه ورپسې ابراهیم علیه السلام لاره کې را لاندې کو. باباجي زه معافي غواړم راشه. نه نه بچې نه پرېږدم دې چې ته راشه. په زور یې راوسته. باباجي کوم الله چې ته نه منې، کوم الله سره چې ته شرک کې، کوم الله چې ستا اړه کې نشته، هغه الله زه ملامته کړم چې دی ما نه مني او یا کاله مې ډوډۍ ورکولې دی ورټه. هغه الله ته راولېږلم اله شابه ما سره به دا روټۍ پوره کې. باباجي سترګو نوخ کې روانه شوې. ښه هغه رب چې زه دشمني کوم ما سره دوستي کوي، هغه رب چې زه نه منم ما مني او ما یادوي، ما ته دا رب وښایه او ما په خپل دین که کلمې شهادت ووې الله پاک هغه باباجي مسلمان کړ. میلمه به رټې نه، تندې به ورته نه ګونجي کې. اوس به کوربه څه کوي؟ دا خو د کوربه دپاره شو. اوس به میلمه څه کوي؟ میلمه چې راشي نو تنګول به نه کوي. دام قانون کې واوره، بالکل به تنګول نه کوي کوربه میلمه. رسول الله مبارک فرمایي ولا يحل له ان يسوي عنده، دله دا جایز نه چې ورسره دیره شي حتی یحرجه یا یحرجه، په حرج او په تکلیف کې واقع کې دا به نه کوي. زمونږ په دې نفت العرب کې واقع راغلی ده، یو میلمه راغلی و چاله چرګه راوړې وه کوربه، نو هغه دیره شو وطن او روزانه به ورته وایي دا چرګه ګورې ما تاله لویه کړې ده. په سبا به ورته بیا وي دې باندې ما ډېرې ښه دانې خوړلې. خدای مو به خلک تعاون وکړي. ښه موږ دا کار کیدی شي انشاءالله دې راتلونکې هفته کې ښه ختم راوړله او کیدی شي راتلونکې هفته کې موږ دا کار د مدرسې او د جومات شروع کړو انشاءالله. پیسې کمې دي او پیسې به ډېرې زیاتې لګي، نو لږ تعاون وکړئ. ګورې موږ بار چندې نه غواړو، اگر چې بعضې دوستانو د یو ځای بل نه پیسې را لېږلي دي موږ ته، هغه په هغې باندې موږ دا خښته مخته او څه سودا مودا ته اراده ده، هغې له دې الله د دنیا او د آخر خیر او برکت او خوشحالۍ ورکړي. او تاسو لم دا به انشاءالله ستاسو په دې تعاون او په مدد الله پاک پوره کوي انشاءالله العظیم. موږ عامې چندې نه غواړو او نو ګرځو چا پسې چې چندې را چندې را. په خدای مو ایمان دی او د خدای کور دی او د خدای جومات او مدرسه را انشاءالله الله به پوره کوي که خیر انشاءالله. بهر کیف په حرج کې به نه واقع کوي. نو هغه چې نو هغه چرګار به یادول نو
یاره تا ما دا چرګه ګوره ډېره په مینت تا لپاره لویه په محبت تاله لویه کړې بیا به بل او دیره دی او زینه د ظالم بچې دیره دی او هغه وله ډوډۍ راوړې او دیره دی څو ورځې ورته تېرې کړې او هر وخت به وي په دې چرګې ما ډېر ښه خوراک خوړلی دی هر وخت به وي دا چرګه ما ډېره تاله په مینه ساتلې وه چې شپږ ورځې تېرې شوې هغه کوربه لاړه چرګ یې واپس راوویسته خدای خاطر وکړه دا چرګه واله خو موږ معاف کړه یو پیر صاحب و پیر صاحب مرید میلمه شوی تاسو ته خو مې پخوا به خلکو ډېرې ورځې تېرولې نو چې هغه به کله شپه به یې تېره کړه روټۍ به یې وخوړل سار به ته یې مرید تپوس وکړو وی حضرت ایثار به یې او که ځای به وی نه ایثار یم ورځ به بیا تېره کړه نو پیر صاحب و نو ښه خوراکونه به یې پرې وخوړل نو سار چې به شپه وشوه بیا ورته حضرت ایثار به یې که ځای به وی نه ایثار یم نو بیا ایثار بشو بیا به پې روټۍ وخوړه نو چې بیا به شپه تېر سار به یې بیا تپوس وکړو حضرت ایثار به یې که ځای به وی نه له ایثار یم چې څلور پنځه ورځې تېرې شوې که نه په بل ورته بیا تپوس وکړو وی حضرت تاسو به ځای کې ایثار به یې وی نه زه به ایثار یم وی ښه موږ به درنه لاړ شو ته ایثار شه خو موږ به درنه لاړ شو باقي کوربه څنګه دی لکه وایي چې میلمه دي کوربه به غل نه دي نو مل به وتښتي که نه بس موږ به د تار څه پرېږدو او بس سلام علیکم دا خو لوی مصیبت دی نو داسې به هم نه کوې بس ګوره چې دعوت یې درکدله او رالې ښه دویمه خبره بې دعوته به هم ګورې نه دی بعضې وخت کې ګوره ډېر خلک بې دعوته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې څوک بې دعوته چا کره لاړل دخل سارقا وخرج مغیرا وی غل ورننوته او ډاکو راووته او چې دعوت دله درکړي خط دله کور ته راغی یوازې به دی بس دی به نه لګي ډېر خلک ایثار خط راشي زامنو ته ویې داسې کار دی هغه زه خو زه کار لدم او بچې ټول ورشئ ښه بیا خفه کېږي غون ورشئ خفه کېږي په دې غون ورتلو خفه کېږي او یو دې رااله وچو ته وایې خفه کېږي تا ته یو خط رالېږلي یو کس ده بس خبره خلاصه ده دویم به نه بوځې در پسې کور ته راغې د ما واده دی او د سیل مې به ټول راځې بس بیا تکړه شوه ته د سیل مې خو د سیل مې معنا دا چې د کور کې څوک دی هغه راشي نه صاحبه چې په محله کې وادي نو که رده رشته داران لور نو صاحب په باجا بامخیلو کې چې تالته وادي که نه نو ټیلیفون به ورته وکړې د ترور د لور د ماما د زوی د نوسي د کړوسي د پلانکي واده دی ګورې ما ته یې ویلي ټول به د سیل مې راځې نو هغه خورلنې او خورځې او لوڼه چې څومره هم ټول راوغواړي نو په یې ور دیره کړي دا به نه کوې دا ګناه ده شادی حالونو کې دا شی ډېر زیات دی زه خو نه ځم دی شادی حالونو بادي حالونو ده ډېر مې څوک مجبوره کړي او بس اکثر مې بوځي نکاح ده یا د نیکان خلک یې بعضې د بشیر جان دوستاني پکې بعضې دا مخامخ ناست دی نو ما بوځي چې ته نکاح وتړي یا دوه درې خبرې وکړم نو زه ورته خپل ټیم وښیم ولې شادي حالت کې چې وایي اته بجې ډوډۍ ده که نه نو 12 خلاصېږي او اکثر پکې تنګ ډکور هم وي تنګار هم پکې خېږي نیکان هم پکې شته هر قسمه پکې شته دی نو په دې شاهدي حال کې سي اکثر مونږ ته خلک وایي مونږ خو د 300 انتظام کړی و هغې ته م ویلي 600 رالل د 300 کړی 900 رال په دې پیښور کې یو قسم قوم ګرځي چې په دې هم پوه کړم احتیاط وکړئ احتیاط پیښور کې یو قوم ګرځي هم دې پسې ګرځي پردو ډوډو پسې هغوی څه چل کړي کبال کې هغه په 100 روپۍ پتلونه اخیستي کباړي او کبال کې هغه د 100 روپو کوټي هغه ځان لا اچولي او سپری مې په ځان مګلي او خو چشمې نه لري 15 روپو والا تورې چشمې هغه اچولي او کونټه په لاس کې نیولې صاحب بوټان موټانې کباړي اچولې پالش کړي وي او چې په شادي حال ورشي که نه هغه ته څوک ویلی شي چې مرازه کارډ شته که نشته هغه هم سوچ کړي چې پلار به وي د زوی مې میلمه دی او زوی به وي د پلار مې میلمه دی او یو به وي چې دا مې ورته ماما زوی وي دی ترور زوی وي دی چې راشي که نه د شادي حال مخکې کوز شي او کوم سټایل یې جوړ کړي خپله کونټۍ ړقئ سلوټ ورته کېږي ګورنر صاحب راغی سلام په خیر جی حضرت دلته کښېنه ښه مزېدار کښېني بې دعوته ورننوځي چا ورته نی ویلې ځان یې ریګمال کړی دی ځان یې خشته کړی دی کښېني ښه ډوډۍ که ډوډۍ په طبیعت برابر شوه خو د سیل مې وخوري که په طبیعت برابر نه شوه نو ضروري بیا بل شادي حال ته ځان رسوي دا ډېر قوم دغسې ګرځي قسم دې سره ته قسم خورم جومات کې ناست یم ما د خپل کلي یو سړی ولیدل یو شادي حال ته د ډېره موده وشوه اوس مړ دی هغه سړی مړ دی خدای پاک دې وبخي نوم چې نالې بیا غیبت کې نه راځي د خپل کلي یو سړی مې ولیدو ډېر عجز سړی و ډېر عجز سړی و
او مزدور کار سړی او یو ځای کې مو څو چشمې چولې پتلونه چولې دی کوټه چولې دی او په شادي حال چې زه سره وځم دقه چې دی راننوته داسې مور سره ښکته کړه مې دلته راشه لږ څه کې خیر دی پتلون دی پکې څنګه اچولی دی پتلون د تړلو په چله پوهېږې که نه پوهېږې دا دې څه چل کړی بس ما اوس دې ملامته کېږي غلې غوندې تې ووتم مې دا اوس وګوره ورته دې اوس تورنګزو نه راغلی دلته په شادي حالونو باندې ګرځي خدای چې څو به یې والي نه غرمه یو کې او ماښام بل کې او بل وخت بلکې داسې د یو ځای بل دی نه خلک ځي دا چې وي 300 تمویل او 600 راغلل دا څوک دا فرشتې خو نه دي راغلي او نه پیریان راغلي دي دا همدقه خلک ګرځي دا د کبال پتلون متلونه چول او چشمې مشمې او ځان نه سیکرټري صاحب او د ځان نه لوی ته به چې بس وروره دا خو دغه دی دا څه ورته ویل کېږي لوی سیکرټري دی پولټیکل ایجنټ دی دته به څوک وایي چې مرازه دا حرامه ده قسم په خدای حرامه که یو سړي ته پته چې دی راځي ملا صاحب د سره بغیر شاګرد نه ګرځي یا دا خان صاحب د بغیر د ډرایور نه ګرځي یا بغیر د یو ګنر نه ګرځي نو هغه دلالتن ورته زموږ علما وایي هغه پکې بیا شمار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي ډوډۍ کړی چې کله دعوت ل روان شو هغه د دعوت په وخت کې یو صحابي نو وروسته ورسره ملګری شو امور سره روان شو چې پیغمبر مبارک ته ځي زم ورسره چې هغه دعوت دی له ورغی هغه ته څه وایي وی تا چې کوم وخت دعوت راکوه دا یو ملګری پکې نو دی اوس وروسته راغلی دی نو که ستا خوښ اجازت ورکوې خو ډېره ښه ده که نه دی به واپس شي هغه صحابي وی بلکل زما له طرف نه اجازت دی را دننه دی شي بې اجازت او بلکل نه دی او بې دعوته به پردی ډوډۍ له بلکل نه دی دا ګناه ده دا په شریعت کې حرامه ده او حضرت بلبسي چې کله روټۍ خوري د خدای نوم بالي بسم الله به وی ښه بسم الله به وی ډوډۍ کې برکت به پیدا شي او چې کله ډوډۍ ختمه شوه الحمدلله به وی دا آداب دي بسم الله به وی د خدای په نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم روټۍ خوړه صحابه ورسره ناست دي یو باندې سې راغی ډوډۍ کې داسې صحابه وي داسې ډوډۍ مې نه ولیدې چې په لومبي وخت کې پکې ډېر لوی برکتو مونږ لګیو خرو خلاصېږي نه هغه صحابي راغی په یو دوه وړی خلاصه کړه باندې سې دی باندې نه راغی باندې والا آداب به رستو زده کول وی داسې ډوډۍ مې نه ولیدې په اول کې پکې برکت ډېر و اخره کې پکې اړوونه نو هغه رسول الله مبارک وفرمایل وی مونږ چې شروع کړه د خدای نوم هم واغېسته نو برکت پکې پیدا شو او دا ملګری چې راغی د شروع کړه د خدای نوم یې وانه غېسته نو شیطان ورسره خوراک وکړه نو خبره خلاصه شو د خدای نوم باندې او که په اول کې دی هیر شي نو بسم الله فی اوله و آخره یا اوله و آخره او که داسې په پښتو کې وایه د خدای نوم لومبي ځل کې ملم آخر وخت کې ملم او د خدای حمد بادا کې په روټۍ باندې چې نولی اوچته وی الحمدلله چې اخره کې فارغ شي الحمدلله یو لوی عالم دی سلیمان ابن حرب د هارون الرشید په زمانه کې هارون الرشید ناست دی نو وی یو ګیلاس اوبه راوړی نو سلیمان ابن حرب هغه مرۍ منډه کړې نو ګیلاس اوبه یې راوړی نو چې هارون الرشید خولې ته اچولې نو سلیمان ابن حرب رحمه الله ورته وی صبر وکړه مسکه صاحب خو عالمو د علمو بې قدر کوم وی اسې صاحب تا نه یو تپوس کوم چې ته په یو ځنګل کې یا په یو لاره کې روانې او ډېر زیات تږې شې او تا ته اوبه نه میلاوېږي او د تندې مرې او څوک د ګیلاس اوبه راوړي او درته وایي چې دا نیمه بادشاهي به راکې نو ور به یې کې هغه وایي چې زه مرم په بادشاه څه کوم چې د مرګ نه بچ کېږم په یو ګیلاس بلکل به یې والا ورکړه بلکل وی ښه چې بیا دې دغه نیمه بادشاهي خو دې ورکړه هغه اوبه دې اوس کله یې د خېټه کې ونښفتې او په متیازو کې نه وځي بعضې وخت د سړي مساله کې متیازې نه وځي ډېر دل کوي خدای دې وساتي نه وځي یو سړی راغی او هغه وایي زه دله دا ګیلاس اوبه وباسم ما سره داسې دارو دی چې دا متیازې به دنه اوس وځي دا ګیلاس اوبه او ته دل نه تلقېږې خو دا نیمه بادشاهي راکه وربی کې هغه وایي چې زه له مرګه بچ کېږم ولې به یې نه ورکوم ورته یې پته راته ولګېده چې ستا د ټولې بادشاهۍ قیمت یو ګیلاس شو ٹھیک شو په نیم ګیلاس په نیمه بادشاهي ګیلاس اخلي او په نیمه بار وځي زمارونو دا مونږ چې خوراک کوو قسم په خدای پرې به د خدای حمد وایو دا د خدای ډېر لوی حمد شکر دی ولې چې خوراک درته میلاو شو ډېر خلک دي غریبانانو ته خوراک نه میلاوي خدای ګواه دی په دې پېښور کې مې لیدلي داسې خلک چې د فروټو پوستکو ته ناست یې غرالي او سټي یې
او داسې خلک مې لیدلی دی داسې خلک چې هغه روجې کم په ودونو کې بار وغورځوي په هغه بالټي کې نو په ګوتی کې راوالي پلاسټک ګوتی کې او کور ته یې ځغلی او داسې خلک مې لیدلی دی زما د په خدای قسمي قسم درته خورم داسې خلک مې لیدلی دی چې په ډیران د پاسه زړې ټوکړې راغونډوي زړې ټوکړې دا مې لیدلی دي په ډیرانو د پاسه مچان پې بنګېږي باباجي په دې څه کې دا وړمه د خوراک درک نه لګي خر ته به کنج بچو له پیو نوړی روټۍ والا شکر نو باسي چې تا له خدای وړه درکړل جرنده او ډوډۍ د له خدای پاک درکړه سبزي او ترکاري خدای درکړه ټول وایي الحمدلله او بیا چې دله درکړه غاښونه یې دله درکړل په هغه غاښونه معده کې او چې غاښ دي نه نو ته به دې خله کېږي په څه به یې خورې ګنډېرو ته به دې خله کېږي جویلې به یې نه شي غوښې ته به دې خله کېږي او خوړی به یې نه شي غاښونه ما د یو باباجي یو ځل وی یاره جي غاښونه نشته داسې فریاد یې وکړ مې د څو کال وی اتیاو نه خوړېدلی وی مې اتیا کاله دې په دې غاښونو په منونو په ټنونو څیزونه معده کړل په ټنونو غوښه په منونو ستا نه یېره ده چې دا څونه دې خوړلې ده نه یو هر څه د اتیا کاله دی لکه د میچن په شان پې څیزونه معده کړل او خېټې له ور بسې که که نه باباجي اوس لږ نرم څیزونه خوره دا د ځوانانو ته پرېږده اوس وی خندل نو دا ګوره د خدای نعمت چې خدای غاښونه درکړل او بیا معده دې روغه ده د چا چې د معدې بیماري وي راشه توبه وباسه او چې خوري الټی کوي نه مې تېرېږي چې خوري الټی کوي یو سړي به د خدای نه سوال کو د پیسو دولت نو یا خدای پاک مال حضرت خضر په مخه راکړي چې دوا راته وکړي او خدای یو نیک سړی هر څوک چې وله راغی وی څه وی وی یاره زه د خدای نه مال غواړم وی حضرت خضر دې غوښتې و زه یم وی وایم وی بس ما ته سوال وکړه چې ماله خدای پاک ډېر مال دولت راکړي وی داسې نه ده داسې وکړه چې ته لاړ شه بازار ته او بازار کې یو مالدار سړی وګوره د هغه نوم زده کړه نو ما ته به هغه یاد کړي زه سهار له بیا راځم چې ما دغسې کا نو حقه دعا به وکړم هغسې به دې خدای کړي هغه وی دا خو ډېره ښه خبره ده سهار لاړ نو زیات مالدار مونږ خلکو ته زرګران ښکاري ځکه هغوی د زرو کاروبار کوي دې خلکو ته په عرف کې دې لاړ د زرو مارکیټ ته بازار ته اوس یو دوکانونو چکر لګوي یو زرګر دی چې اوس هغه ته به پونډونه دي او مال او زر دي او خرڅېږي غښتلي کېږي او بلا نوکران دي دی ورغې هغه ته کېناسته او ورته وایي چې داسې کار دی چې دی او مخامخ ولاړ دی پیشکي شو ایشه دی خوا راشه وی څه وی وی دلته څه له ولاړې یاره دا تا ته یو خبره کوم خفه نه شي ولې خفه کېږم وی دغسې یو نیک بنده راغلی دی او ما خدای ته سوال کړی و الله را لېږلی او ما وی ما ته دعا وکړه چې خدای مالدار کړي هغه وی بازار کې وګرځه او یو سړي نوم زده که ما ته به ووایي چې د دغه سړي په شان که دعا به وکړم خدای به د هغه په شان کړي نو ما ته ډېر مالدار ښکاري دا سره او سپین ارز ځي نو زه وایم چې زه دعا وکړم چې ستا په شان مې خدای کړي نوم راته لږ وښایه پلار نوم راته وښایه هغې بچې کښېنه پام کوم ما ورته یاد نه کېږي ما نه خبرې لاول خو دوه خبرې دي زما یو خبره خو زما دا ده چې زه بیمار یم ناجوړی دا چې څومره ته ګل ته ګورې دا چې کم تا ته مخامخ ښکاري دا ټول زما په مخ کې غوښې او چرګان او زما مال خوري زما پکې نصیب نشته ما باندې دا هر څه بند دي او ډبې راواغی شوي دغه پیتي ما د راځي او دا خورم نو مال به دې ډېرې دا به دې خواره کړي نو څه به پیتي وی دویمه واوره دویمه دا وه چې ښځه مې ډېره زیاته خوښه وه زه یم ډېر زیات خوښ وم ښځه مې ناجوړه شوه چې ناجوړه شوه بیماره شوه ډاکټر وی طبیبان وی دا مري دا ختمېدو والا زه کېناستم چې ښځې دا ستا نه بغیر به ژوند څنګه تېرېږي چې ته نه خوښه مې ډېره وی ما ته وي څلورلس اعتبار دی خو ځکه مړه شم زما څلوېښتی کې به دې بله ښځه کړي نو ستا نه بغیر بله ښځه سوال نه پیدا کېږي چې زه بله ښځه وکړم وی چې په سړو اعتبار نشته او بله به دې کړي بس ما نه یو غلطي وشو زه لاړم او د ښځې د خواهند د خواهشاتو چې کوم اندام یې هغه مې ځان نه پرې کړ او ډاکټر طبیب ځکه سنت چې سړی کوي برابر وګنډلم او رالم ښځې ته مې هغه اندام کېښود چې اوس ته یقین راغی بس اوس خبره تمرې او دې وخت کې زما خواهش ته نشي پوره کولی بله ښځه چې څه کوم زه پې څه کوم خیر و خلاص اوس دې یقین راغی وی اوس مې یقین راغی وی خدای مې ښځه جوړه کړه خدای دې تباه برباد کا خبیثه دا ستا کار دی اوس مې ښځه خدای جوړه کړه
زوز بیمار ما قسم اخلاصه ده اسم نشم کوله د خزو په مثال ما او زه ورته نا جوړم دغه پیتی می خوراک ته خزه می جوړ کړه او اوس خپکیږه ما او زه اسم نشم کوله دا چې څومره نوکران ته وینې کنه دا زما ټول څه د حلال او د حرام خاوندان دي زما د خزه او څه د حرام بچی دي خزه می لګیا د ګناه کوي او بچی دي پیدا کیږي ما سوال کوي چې زما پہچان دی خدای کا غواړي کو زما پہچان کنا هغه خدای دې بے قبازي دا ګوټ چاری را ډېره قدا او چې پرلتو غزم چې څه خرم نو اړه می کیږي پرېز می نشته دی او چې څه کوم د خپل بیبي سره د خپل شریعت او جایز مطابق نو هغه کې خدای پاک ز برابر ساتلې ما زمارونو بنیادی خبره دا چې خبره مې دې پورې کوله چې خدا دا دعوت متعلق خبره مې کوله درته چې دا یو انسان د بل بې دعوته به یو ځای له ځای هم نه چې یو ځای ته چا دا بللی نه او بې دعوته او د خدای حمد به دا کې دې پورې مه خبره کوله چې خدای موږ له روغ صحت را کړی دی الحمدلله هر شی راله برابر دی چې موږ یې خورو بله دا خبر دا خو دعوت خبر او که هسې څوک د چا تپوس ته ورغی یا د چا ملاقات له ورغی او د روټۍ وخت نی ډېر به نه ایسارېږي دا هم د شریعت مسله ده رسول الله مبارک فرمایي وی چې د مریض تپوس له لاړې څونه ساعت به ایسارېږي پخوا چې به زمونږ خلکو غوا لشل او یا اوس لشي نو چې کم وخت کې غوا ته بچې ور پرېږدي که نه او پی ته والي نو بچې ته بیا اخوا نه د غوا نه چې کله پی والي نو بیا ورته بچې ور پرېږدي نو هغه بچې د غوا غولانده یو دوه درې ټونګې ورکړي نو هغه بچي ته هغه غوا بیا پی را پرېږدي نو بیا ته بچی وتړي دغه د بچی د پرېښودو ټیم دومره ټیم به ایسارېږي زیات پر ایسارېږي او په تکلیف کې نه اچي تپوس له ورغې بس ډېره ښه ده یا ملاقات له ورلې د روټۍ وخت نه سلام علیکم یا اسې ورلې دعا له چا له ورلې یو مشر له یا بل څه مقصد له ورلې نو ډډه به نه وی بس ښه مدیدار هغه ته ورنږدې شه دعا به درته وکړي یا د هغه ملاقات کې ملاقات یا د هغه تپوس پوښتنه به کې ولې څه پته لري کور څوک شته د خوراک پخولو که نشته یا کور د خوراک څه شته که نشته یا کیدای شي کور والا بیماران انتظام نشي کولی که د ډوډۍ په وخت کې ورلې نو بس چې هغه ته څه تیار هغه به درته راوباسي په هغې به خفه کېږې نه چې دا زما مېلمستیا ونه کړله دا د مېلمستوب آداب دي یو خبره درته بله مو کومه بعض خلک دی چې هغه دومره د میلمه شوقي وي دومره چې ښځو له بیخ وباسي سارم میلمانه او غرمه میلمانه او ماسخوتن هم میلمانه او سبا میلمانه او بل ورځ هم میلمانه په ښځو هم لږ رحم وکړي ټول ورځ ښځه غریبه لګیایي او پرېکول کوي او پخلی کوي بیخ د ښځې وځي په دې کې غریب هم مړه شي نو ظلم به په ښځو باندې هم نه کوې ښځو سره به لګوې او پوټې ګزاره به کوې دا د میلمستوب او زه یو بله خبره درته وکړمه دا چې په دې مړو کې ورې په خادو کې مې درته وایي په مړو کې موږ ډېر ظلم کوو بعضې خلکو کره مړي وشي خلک پې دیره شي او بیا بالخصوص په درېم او په جمعه کې د سحر د 8 بجو نه خلک راشي په کورسو یې ډډې والي او تر څو چې ډوډۍ نه خوړلې نه ځي هلکه ظلم مه کوه شریعت کې خدا وایي چې کوم کور کې مړی وشو نو ته والا روټۍ یوسه شریعت کې خدا وایي وخت رانه زیات تېر شو خو یو قیمتي خبره مې را یاده شوه یو سړی و هغه په ریاض کې دا تقریبا یو کال دوه مخکنی خبره ما یو کتاب کې دا واقع ولیدله وی یو دومه په خوب کې راته یو سړی وایي چې ټیلیفون یې وکړه چې په خوب کې راته یو سړی وایي چې یو سړي نوم یې راته واغې چې دی د ټیلیفون نمبر دی د عمرې له بوله وی هغه نمبر یې چې واغې چې زما له ذهن نه ووته سهار چې پاڅېدم جومات امام ته مې وویل چې دغسې ما ته په خوب کې چې وایي چې یو نمبر یې د ټیلیفون یاد کړه چې هغه عمرې له بوله نمبر دی یاد دی نه وی په دویمه شپه مې دا بیا دا خوب ولیده بیا راته هغه سړی وایي الحمدلله بیا راته وایي چې تا ته ما ووایي چې دا ټیلیفون نمبر یې دی او ده ته ټیلیفون وکړه د سره میلاو شو د عمرې له بوځه یاره ما نه خو نمبر یې دی دا نمبر یاد کا نمبر یې راته ووایي چې راویښ شوم نمبر مې زیاد و زر مې ولیکه امام صاحب ته مې بیا ووایي چې نمبر خو مې یاد دی او دا نمبر دی څوک هم یو شپه بیا صبر وکړه په درېیمه شپه مې بیا دقسې خوب ولیده څوک سړی دی او ما ته وایي چې ګوره تا ته درېیمه ورځ زه وایم او دا نمبر یې دی او فورا دا سړي ته ټیلیفون وکړه عمرې لی بوځه هغه نمبر یې راته یاد کړه چې راویښ شوم همغه نمبر مې ذهن کې و ټیلیفون مې ورته وکړه
ما یې بھائی جان زه ته عمرې له بوځم ته کوم ځای او ته څوک یې او ته عمرې له بوځم څومره خرچه چې کېږي دی پتا کوم وی هغه داسې په خلط خلط وخندل چې موږ مونځ نه کوو ته عمرو له بوځې موږ روجې هم کله نیسو کله نه نیسو ته موږ عمرو له بوځې یاره اړه مې خفه شو چې خدای د څه مطلب دی خو مې چې دا کار به کوم ما ورته وی بھائی جان بات ته نه دوست دی نه مې رشته دار یې نه دی پېژنم نه مې پېژنم نه مې نه څه تمه شته خو 3 شپې مې دا خوب ولیده او ستا دا نمبر 3 شپې چې ماله څوک راکوي ما ته پته نشته او نه یارېږم چې تا باندې به د ما څه روزګار او کاروبار راشي یا حاجت به مې در باندې راشي خو ما دا 3 شپه را وایي چې دا مې ووي هغه راته وایي چې ښه د پلانکي ځای کې اوسېږم ته راځې که زه درته ملاقات وکړو لاړم ملاقات مې ورسره وی سړي خندل چې عجیبه دا ده چې زما خو خفه کېږم هلته ته ویم زه خو شراب هم څکم زه خو مونځ هم نه کوم دا څه مسله ده ما چې بس دا نمبر ستا دی او زه دې بوځم وی دا ډېره ښه ده چې بوځې پښتانه وي مفت شراب قاضي هم څکلي دی وی عمرې له مې بوتلم وی چې بو مې ته احرام یې وتړه طواف مې پې وکړو دی چې طواف کې تاویږي نو دا سړي باندې اثر وشو ډېر ښه طواف یې وکړو چې بیا سایه کوي صفا مروه په منځ کې ډېر ښه اطمینان سره سایه وکړه بیا چې کله د عمرې نه فارغ شو مونږ واپس ځو خو ده ما ته وایي چې ګوره ما به خپل کور ته واپس را رسېسې نه په لار به مې نه پرېږدې یوازې زه تنګېږم چې کله طواف نه فارغ شو سایه نه فارغ شو عمرې نه فارغ شو سر ده مې خورئ ما مې خورئ وایي دې ما ته وایي چې ځو مې او یاره زه یو 2 منټو له دې حرم ته ځم یو 2 رکعته مونځ کوم بیا ځو ما یې ډېره ښه خبره ده زه به هم وکړم وایي چې حرم ته څنګه نه ننوتو ما خپل 2 رکعته وکړل او دې په لومبي رکعت کې په سجده پروت دی سر نه اوچتی یا خدای پاکه لکه ما مونځ کو تا اوسه پورې لومبی سجدې نه سر نه پورته کړی ناست یم خو سړی هم هغسې پروت دی هلته خو پولیس والی ویسې نه څه جنجال جوړ د موازو کې چې دا زما ملګری وخت په سجده پروت دی چې هغه وړقو چې ویړقو ساتې وته ومړو خیر لاش مې اوچت کول او کور ته مې ورسو کور والا ته مې دغه چلو شو خو بس ټیک ته د خدای طرف نه وه بیبي نه مې تپوس وکړه چې دې سړي څه کار کړی دی وایي چې دا خو ډېر بې المازه و ده سره خو زما په مانځه جګړې وه دا خو ډېر روژه خور و زما به ورسره په روژه جګړو چې روژه نیسه دا خو ډېر شرابي و ما ورته ظالمه خدای نه منې الله به درنه تپوس کړي شراب څکې دا خو ډېر شرابي و نه څه یې کړي دي یاره یو عمل یې کړی دی څه دي وایي زمونږ په دې ګاونډ کې یو ښځه وه د هغې خاوند مړ شو ډېر عجزانان غریبانان نو چې خاوند به څه مزدوري کوله څه نوړی روټۍ به یې راوړله ډېر عجزانان و په هغې به د بچو ګزاره کېدله یو سړی مړ شو چې مړ شو نو خلک دې مړو له روټۍ راوړي دا مې دې پورې وي چې په مړو مه دی راکېږئ چې کم کور کې مړ شي په خپله وله روټۍ یوسئ هغه غریبانان په غم کې پاتې دي د جمعه او د څلوېښتېره او د درېیمه ده او د دنیا د سار نه 8 بجې ناست یو تر ماسپښینه پورې په دیرۍ په 10-12 دیګو کار نه کېږي هغه غریب د ښځې کالي خرڅ کړي یا ولا څاروي خرڅ کړي یا ولا ځمکه خرڅ کړي ولې دا خلک راته ناست دي زیرانه نه دا به بالکل نه کوې ګوره دا زما ومنې دا خبره ته د حقیقت کومه په درېیمه کې یا په جمعه کې مړي دومره قسم په خدای خلکو د ګران شي چې دا موږ ته خلک دا ځکه چې موږ ته خلک شکایت کوي مخکې ورځو کې مراته چا وایي چې مهرباني لږ په تقریر کې دا ووایه موږ خو بېخ ووته بېخه مو وت خلک راشي بس په درېیمه دیرۍ موږ خو یو دیګروجې نه شو پخولی او په بلا شی را باندې دیرۍ څه ورسره وکړو بېشاله دې هم نه شو یا په جمعه کې راکړه خپل او پردي ټول پراته لکه خو راوړی وله که نه خیر زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دا صرف یو کار دی چې دلته هغه سړی مړ شو ښځه کونډه پاتې شو ماشومان بچي پاتې شو نو خلکو 3 ورځو پورې روټۍ ولې یوړه یوې وړه هغه ښځې غریبې مزدوري خو بنده شو ځکه خاوند مړ شو ښځې خو بار مزدوري کولی نه شوه 3 ورځې خو ښځې او بچي خوراک وکړه بس 4مه ورځ څه نشته چې نشته نو هغه ښځې په لوښو کې څه د خلکو نه هغه 3 ورځو چې څه پاتې ماتې هغه یې ګرم کړل په بچو باندې خوړل 4مه ورځ هم تېره شوه په 5مه ورځ بیا څه نشته خلکو هم روټۍ بنده کړه مزدوري هم نشته دې ښځې کور کې څه کبال مبال وغیره غونډ که وغیره خرڅ که کبال مبال په هغې څه واخېستل بچو خوړل ورځ به په هغې ګزاره وشوه بیا څه نشته کور کې چې کم زیاتي لوښي موښي وغیره خرڅ کړل هغې په بچو خوړل بیا څه نشته خیر دا ښځه لاړه یو دوکاندار له په پرده کې دوکاندار ته وایي چې یاره زه راغلی مو ما له لږ قرض وړه راکړه او بچي راته نار دي نن 2مه 3مه ورځ ده جالي راته ماشومان د لوګین
او سوالم ګناه ده نشم کولی او قرض راله راکړه چې ته زه کوشش کوم که چا سره بس دوره شوم یا چاته کور کې نوکره شوم او چا راباندې خدمت وکړه در به کوم هغې زه خپل کار کوه نیکبخت دی تاله قرض را تا ته پلار خاوند م نشته بچي دې واړه دي ته ماله څه راکړې ویې رټله دا غریب واپس راله اوس دا م وږې ده زامن هم وږي دي ماشومان بچي م وږي دي دې کې مشر زوی دا 7 کالو نه جوړه شو دا لوږې دا لاسه غریب نه جوړه مور ورته سر ته ناسته ده آها خدای د داسې حال نه مو سر دی او مور ولا په سر باندې زور کوي د هغه غریب تبه او د لوږې د لاسې تبه ده او جاړې چغې وایي مورې خېټه مې خوږېږي ای مورې دړ مې دی ای مورې د ما خېټه خوږېږي مور ورته سر ته ناسته ده په سر زور کوي او ماشومه خورې ده د 5 کالو یا 5 کالو غالبا هغه ولا او نور ماشومان خو واړه دي اوبه راوړي کله په سر اچوي او د بیجان له کله په خپو اچوي چې د ما رور به جوړ شي ناستی مور څه نشته چې د خوله کې ور واچومه بچي اوبه شته بل څه نشته اوبه شته را واخله بل څه دي دا ماشومه خورې څه وایي دې مور ته وایي مورې دا بیجان به مې کله مري زما دا رور به کله مري بچي دا دې څه ووایي وی نه که نه مونږ خو د لوږې مړه شو که دې مړ شو 3 ورځې خو به بیا خلک ډوډۍ راوړي ګزاره به وشو آها ګران کار دی دا ماشوم دا مور پاسېده او خدای ته ودرېده یا الله ازمایش کې پرته یم خدایه ته په خپل کار ښه پوهېږې موږ نه پوهېږو الله دې سره څه وکړم د دې ماشوم او دې بچو سره څه وکړم دې ښځې دا فریاد کړی دی او دې خواته زما دا خاوند دا چې کوم خاوند زما شرابي و مونځ به یې نه کو روجې به یې نه نیولې وایي ما ته وایي چې ښځې یو خبره مې را یاده شوه دقه ټیم دی بیا چې وروسته معلومات وکړه یا ښځې یو خبره مې یاده او د مونږ ګاونډ کې سړی چې مړو ښه د بچي بیا څه کوي او خو به د لوږې مړه شوي هله شابه دا ډوډۍ راکړه خوراک راکړه په منډه یوړو ښځې که ماشومان ولې یوړو او په هغې باندې وخوړه ماشوم باندې مو خوړه په هغه خویندې مو وله وخوړه په هغه ماشومان رونو مو په هغه ښځې او دې ډیوټي مقرر کړه چې سار او ماښام چې ډوډۍ پخی د دین پخوه زه به غرمه سار ناشته غرمه روټۍ او ماښام روټۍ که ځینې ته به برقه په سره وړې به دقه یو کار یې کړی دی بلې اسم نه دی کړی رب العالمین ورسره څه چل وکړه خدای پاک یې خاتمه بالایمان او د طواف او الله والا بل سړي ته به عمرې لی بوځه او خدای پاک په طواف موکړه د بیت الله عمره موکړه په حج بیت الله په حرم کې دنه ته په سجده کې سو وستل رسول الله مبارک فرمایي ما ته انسان کم وخت کې زیات نه دی چې کم وخت په سجده باندې دعوت چې دی دا کوي رشتہ دارانو لا نیکانو لا صالحینو لا خپلو لا کوي حلال په خوره او بے دعوت مزه او په مړو مده راکېږي د دینه لګیو پټي احتیاط کوي او ځان ساته او که یو سړی داسې وي چې هغه دعوت پریزي نشیتلی یا مشکلات یې ورسره کورته ولی یوسه ماما دې دی تره دې دی ترور دې دا غریبانان دي یا بل څوک دي وایي ها دعوه نغدې ور مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه دا مې د شیخ صاحب نه اورېدلي و شیخ زنجان شهید رحمت الله علیه نه او مولانا شرف علي صاحب په کتاب کې مې اورېدل وایي 3 قسمه دعوت دی 3 قسمه یو دا دعوت دی چې ته دعوت وکړې او څوک راوغواړې او کور پې روټۍ وخورې وایي دا ادنا دعوت دی وایي ځکه چې څوک دی چاله څوک دی راوغوښتل نو ادې مو کړو او ځان دې مو کړو ښځه بچي دې مو کړو وی دویم متوسط دعوت دی ادا دی چې کور پوخ کې او میلمه لی کور ته یوسي که د پرېږده څه به یې کړو ما نو یې ښځه بچي دې مو کړو ځان هم خو میلمه دی د کړو نه بچ کړ بل میلمه به یې مخوري کور ښځه بچي به یې مو سره وخوري په هغې به ډېر خوشحاله شي او اعلی دعوت دا دی چې نغدې وله ورکړه ښځه بچي دې هم د کړو نه خلاص کړه خلاص کړه په نغدو هغه خوښه ده که جامې پې ځان رالي که ډوډۍ اخلي که چرګ خوري او که پیتي خوري زما رونو دا مې څه اصول او آداب د شریعت پرانا کې درته ذکر کړل الله پاک ذوالجلال